السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور دلستی، ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. خو چې تاسو کوم ځای څه چل دی راولې امبله دا ټیم څو رکعته یي؟ 10 رکعته یي. د جمعې ورځ د 12 دی. او نن 12 دی که نه یاره؟ زه کوم جومات ته ځم خو چې کوم یو ته لاړم ټول د خدای کورونه دي. د جمعې ورځ ده او یو شعر درته رښاویم د ټولو مسافرو دپاره. میاشت د روژې ورځ د جمعې ده او د مسافرو پورته کړئ لاسونه که نه؟ بیا انشاءالله نن د رښتمه روژه د دېړه د امرورو بوټ ته خو نه نې وینم ما پرېږده یو روژه هم نه نیوي هسې لګیا یې نه یو روژه هم نه نیوي. وایي مونځ هم خو ښکلې جمع سره ادا کوم او تبلیغیان راغلي د پنجاب نه بس هغې سره هغې تعلیم وکړو بیا هغې نه پس ناست یو بل سره خپل ګپې شپې لګولې تره کوم ځای تره کوم ځای ماشاءالله ښه ټایم ورسره تېر شو او ښه خلک وو. او چې جمعې په ورځ جومات ته لړ شم دا سپریګانې یې په ځان باندې کړي بس خوشبویانې یې او بس راوستی دا کوم دار چارې دی خدایه پاکه څه دي وږي چا دلته راوستي د مونږ دا ځای به ورته چې تر سپو ذخیره ښکاري زموږ چې دله لږه پراټه راوړم ما پسې را روان دی. بل دا چې د جمعې د مونځ له چې ځای د عالمه بس لایټ غونده کې پرفیوم لګوئ لایټ غونده کې خوشبو تاسو دومره تیز سپریګانې ولګوئ د عالمه زموږ د مازغو ته یې وروخیجوئ داسې راوله راوله ها مې اسلام آباد ته تللي وو دې اسلام آباد ته تللي وو ماما کتلې وې ماما کتلې وې د دې زندګۍ نه راله ژوند ښه دی داسې دي یاره څوک شته نه د دې نه ښه دا ده بایي چې لوپري وکړو وبګرځو پټرول به خپل وسوځو او چکرې به وکړو لوپري به وکړو روژه به لږه لږه رالنډه کړو دلته خو څه شته نه دا وګوره داسې څه دي سم سړی وي که چېرته جهاتې دی په چوک کې هلته چیز دی نو سیدالله دوکان خو یې که نه دغه لوپر دی وخت ترو دا چوک داسې یو تش تور دی ماشاءالله کار په درس کې شروع دی ګورې پیسې هم دې خلکو وګټلې ښه پېشمنې دي وغیره دا و بل دی خوب ولم نشته که نه بهي نه خوب شته نه ارام شته تشې پیسې پیسې دا وګوره زیات ځوړند دي دا پیسې ته بهي دله مې هم ګردې ووالې راغلی پروت یم ورته ځم به تی ستاسو دا دوکان دی که دا چې تر دغه تخت دی د کسابو دې مچانو ته لرې شه مړه دا څه دي سپری وکړئ دا څه دي دغه روژه ده بهي سړی وي چې چا له سټه وخېږمه نو مونږ وایو چوک کې به ویډیو وکړو نه دومره زنانه دي میندې خویندې ټولې شاپینګونو له راوتي نو سړی موبایل هم نشي رااخیستی دغه څه پکې هغه دي څه خوشي تشي لړو ته ناست دي خفه هم شم دومره لړ شمه دویم چوک ته به لړ شم ویډیو به وکړم میوې چړې لوبیاګانې خو بس ورځې د سامانونو اخیستوري څوک پیزارې لري څوک کپړې نو بس بلا میندې خویندې د وروڼو سره راغلي نو بس سړی کشم نشي کولی خو ځه بیا به شي زه نن لوکټ نه شو کوم دانې پکې لږې لږې پخې شوي دي خو څه لا پاتې دي چې ټولې پخې شي نو تاسو به یې ووینئ او زه بیا هم شو کوم څه نشته ګیاګانې نشته دا څه دي دا ګیاګانې مړه چاته پکې خرې وګرځولي داسې دی څنګه دا ځای دونه یخ دی که نه چې لکه ایسي خو یو کار پکې دی چې دا ماشي دي پکې که نه احمده څومره څومره ماشي دي پکې دومره دومره ماشي دي پکې څه نوم دی څه شي په دلستي که سره غرمه ده یو انسان هم نشته دی
مازدیګر به ګپ لګو. راوتو نه سړي ته پته لګي چې خلک ژوندي دي، دنیا شته که نیمه خو دنیا ختمه شوې ده. ډېره موده پس خانداري ګپ له میلاو شو. دغه هلکه سپی مه روژه ده تېر شوي دي سره که څنګه چل دي وي نن د رښتمه روژه ده ښه ور ودې پاتې. خیر هلې دا مه وکئ روژه ماتې وکئ ایسار شئ ځای کور به بیا وکړي لا وخت تېرې ځای مونږ خو هسې هم پړشتېدلي دي. الله به ورته راضي کړو پاسه ټیم دی بانګونه وایي سلام کاکاوي دا نارسه دوا بچي دی خوښه یوټي کړای برابر دي. د ستړو ځایو شاباسګړۍ دغه شاباسګړۍ والا دي په دې ځینو خلکو لکه د مونږ شلېدلي اورې اچاک شئ خلک بوزګر دي تل له به څه څه راکوي او مونږ به ځان له سپینې زه خو بنګالي یم وروره دوبۍ کې مې که خوند اخیستی د سپینو روجو اوس هکه ځم او سپینې روجې ټولې دنیا ته د له خیمو سره بل کار راته په راتلو کې په حواله شو چمن وبکه دغه لکه دغه روژې ډېر ګران شوي دي دې کور کره جنګ دی هسې خو بل دی ورکړه الله دې په خپل حفظ او امان کې وساتي بهایي په مازدیګر کې او په روژه کې بیا رضبیدارۍ خپل خوند دي دا پاټونه در باندې هم دي اخره کې ګورم دغه دې ته وایي بهایي پولې پټي سپېدې پولې چې ماشاءالله مه تخته زمانه دغه شبه ویا دا څه شی دی غم کیسه ماریو نو بس هلته کې هغې سره کیسه شوه منیر جانه خبره ستاسو ډېره مهرباني چې مونږ اورئ او مونږ برداشت کوئ انشاءالله په نیکسټ بلاګ کې به ملاویږو د لوی الله په امان